خو چاته د کور چلول دا مشکل وي او دغه رنګې هر چا خلکو ته رسي نه، نو هغوی لپاره هم دا وظیفه ډېره زیاته سپیشل ده او دغه رنګې هغه کسان چې د هغوی دعاګانې دا نه قبلیږي او دغه رنګې هغه کسان چې هر وخت په ټینشن کې وي، پریشانۍ کې وي، غم کې وي او دغه رنګې د هر مقصد د پوره کېدو دپاره دا وظیفه ډېره زیاته پاورفول او ډېره زیاته زبردسته ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله، آباد او تر و تازه ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، دا وظیفه ډېره زیاته پاورفول وظیفه ده او ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده. که موږ خپل چاپېریال ته ګورو، دغه رنګې خپل ملکي حالاتو ته وګورو، نو چې کوم سړی غریب سړی دی د هغه 500 روپۍ دیاړې وي یا 700 روپۍ دیاړې وي، دغه رنګې یا 1000 روپۍ را دیاړې وي، نو په 1000 روپیو کې دا کور چلیږي نه. دا ډېر زیات ګران کار دی. دغه رنګې د وړو پیسونه ورکول دي، د کور بیل ورکول دي. اکثر داسې مورونه وي چې هغوی د کور کرایانې دا ورکوي، دغه رنګې چای، چیني، ټماټر یو څه بل څه دا راوړل یا د باندې کو په دې ګرانۍ کې مهنګایي دور کې په تا باندې ګوجر ته میلمه راغلی، نو ستا چې څومره بجټ وي، څومره ستا تنخوا وي یا دغه رنګې څومره ستا دیاړې وي، نو 2-3 ورځې بیا هغوی له کار کوي. نو دغه رنګې د کور چلول کو چاته مشکل وي، نو هغوی له پکار دی چې دا وظیفه دې وکړي. فرمایي چې دا وظیفه وکړه نو تمام تکالیف دا به الله پاک ختم کړي او ټولې پریشانۍ به الله پاک دا ختمې کړي. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده: الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القیوم. دا وظیفه د سهار مانځه نه بعد 313 پیرې وایي. د دې سره سره دی یا واحدو دا د 313 پیرې دا هم وایي. دغه رنګې که څوک وایي چې زما د دعاګانې دا قبول شي، نو هغوی له پکار دي چې یا ذا الجلال والاکرام وایي، یا ذا الجلال والاکرام. روزانه د 313 پیرې دا هم وایي. د دې 3 واړو وظایفو فایده به دا وي چې څومره غټ نه غټه پریشاني وي او څومره غټ نه غټ مصیبت وي، د ټولو پریشانیانو، د ټولو مصایبو، مشکلاتو د حل لپاره دا وظیفه ډېره زیاته کارآمده او ډېره زیاته بهترینه ده. او فرمایي که د چا څومره حاجتونه وي، که د حاجتونو د غرونو برابر وي، انشاءالله العزیز الله پاک به دا ټول حاجتونه دا به پوره کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه شوله، نو دغه رنګې د بېروزګارۍ دپاره شوله. انسان بېروزګاره ناسته دی، دغه رنګې کور نشي چلولی، دغه رنګې دعاګانې نه قبلیږي او دغه رنګې هر قسم مصایبو کې دا راګیر دی. د هغوی لپاره ډېره زیاته پاورفول او ډېره زیاته زبردسته وظیفه شوله. نو الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القیوم دا 313 پیرې د سهار د مانځه نه بعد. دغه رنګې یا واحدو 313 پیرې، یا ذا الجلال والاکرام د سهار د مانځه نه بعد 313 پیرې. انشاءالله العزیز په الله پاک باندې کلک امید ساتئ، کلک یقین ساتئ. دا وظیفه تاسو کوئ، بیا تماشه کوئ چې الله پاک څنګه ستاسو حالات دا بدلوي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.